بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري نو مخکې سبق کې منګه د جمعې د مانځه مبارک آیات او حدیثونه وي بیا د جمعې د مانځه د فرض کېدو لپاره شرایط او د جمعې د مانځه د صحیح کېدو لپاره شرایط وي د جمعې په مانځه کې یو اهم کار هغه د جمعې خطبه ده نو د خطبه سنتونه او د خطبه مبارک خبرات را بیانې د سوره الخطبه د خطبه سنتونه دا خطبه د مانځه حصہ ده دا خطبه اوریدل دا ضروری دي نوې تسن الامور الاتيه في الخطبه په خطبه کې د راتلونکو کارونه سنت کړل شوی دي نمبر 1 ايكون الخطيب طاهرا من الحدث والنجاسه چې دا خطیب دا به د وړې بیا او د سه او د لوی بیا او د سه او ګندګۍ نه دی به پاک وي یعنی هیڅ قسم بیا او د سه باندې څنګه چې دین ورسو بیا موږ کول غواړي نو چې د حدیث سره پورا او د سه نه کړه نو نو دی به د هر قسم ګندګۍ نه بیا او د سه نه پاک وي نمبر 2 ان يكون ساترا لعورته خپل عورت لره پټون کې به وي یعنی عورت په پټ وي نمبر 3 ان يجلس الخطيب على المنبر قبل الشروع في الخطبه په خطبه د شروع کېدو نه مخکې با امام په منبر باندې با لږ سات لکینی یعنی مطلب امام بکینی او مخکې کس چرنده ورته اذان وای کنه نو د امام د خطبه نه مخکې په دې منبر باندې کې ناستل دا سنت دي نمبر 4 ان يؤذن بين يدي الخطيب د امام د خطیب مخې ته اذان ویل یعنی اذان چې دا کس وای نو د به د خطیب مخې ته بولاړي اذان بوي یخطب قائما فولاړه باندې خطبه ویل فولاړه باندې یعنی په ناسته باندې بنوي ته امام د سوجي نه بیمار یا بل څونو بل کس بیا خطبه وي خو فولاړه باندې بوي اي يبدا الخطبه بالحمد لله تعالى یعنی دا الله تعالی په تعریف سره با دا شروع کې به خطبه یعنی لاول کې بدای کنه الحمد لله نحمده ونستعينه ان يثني على الله بما هو اهله دا الله تعالی ثنا بیان اول څنګه چې الله تعالی لایق دی راغی یعنی الله تعالی لپاره ثنا بیان اول صفات بیان اول جو موږ دا قول کنه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علی الله تعالی ثنا دا نو ثنا بیان اول دا الله تعالی نمبر 8 ان یاتي بالشهادتين في الخطبه چې په خطبه کې دوا گواہی کول یعنی دو پیری گواہی کول شهادتین ویل یعنی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا تشهود ویل دو پیری پکې شهادتونه ویل 9 نمبر ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم للخطبه فبيعمر صلى الله عليه وسلم باندې درود ویل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې درود ویل یعنی بری راي کې جمعه دا دای کې ان الله وملائکته رسولنا دین رسول الله صلی علی سیدنا محمد دا درود ویل چې نه پک پکار دي بل 10 نمبر اي عظ الناس في الخطبه خلق ته په خطبه کې واعظ کول نصيحت کول ويذكرهم نصيحت کول دوته ويقرأ آية من القرآن على الأقل او کم از کم په دې خطبه کې یو د قرآن مجید آیت لوستل کډیر ته هر څونه وي او کم از کم یو آیت لوستل د قرآن مجید دا په خطبه کې سنت دي ان يلقي خطبتين دو خطبه ویل ويفصل بينهما بالجلوس الخفيف او د دوانو خطبو په منځ کې لک ساعت لکه ناستل پوښوي دو خطبه ویل امام دو خطبه ورکړي او د دوه خطبو په منځ کې بلک ساعت لجندا بکیری کله کې دویمه خطبه شروع کړي نو ایستانف الخطبه الثانيه بالحمد لله تعالی دویمه خطبه د الله تعالی په تعریف سره شروع کول د الله تعالی الحمدلله سره شروع کول والثناء عليه والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم او دویمه خطبه هم د الله تعالی په نوم سره د الله تعالی په ثنا سره په تعریف سره او په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل په دې سره بل شروع کړي بل ان يدعو في الخطبه الثانيه للمؤمنين والمؤمنات ويستغفر لهم په دویمه خطبه کې با د مؤمنان نارینه او زنانو د پاره با دعا غواړي او داغو د پاره وبخنه غواړي لکه موږ به خطبه کول کنه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات نو دا په خطبه کې د مؤمنان سره خود د پاره دعا وکړل
او دا هغه لپاره د الله تعالی نه بخانه غوښتل دا هم سنت دي. بل اي ان تكون الخطبه بصوت جهروي چې خطبه چې نه دا په جهري आवाज باندې ویل په زور आवाज باندې ویل حتى يتمكن القوم من سماعها چې قوم دا غیر اوریدلو طاقت ولري دومره په زور आवाज باندې ویل چې خلک دا خطبه چې نه دا واوري دا قوم چې څومره هم ناشته او واوري. نمبر 15 ان يخفف الخطبه حتى تكون بقدر سوره من طوال المفصل دا خطبه دومره نغویل کنه دومره سپک ویل مطلب دوی اوږده خطبه بنوي بلکې دومره خطبه دونه ویل دونه مقدار کویل چې په مقدار د طوال مفصل د سوره حجرات نو واخله دا سوره البروج پورې چې کوم سورتونه دي نتیجه د طوال مفصل وي نو پدې کې د یو سورته امره یعنی دا یو سورته په سونه وخت ویل کېږي نو دومره وخت به ته خطبه ویل کډېره اوږده باندې خطبه ډېره اوږده نه پوه شو معنی ان يخفف الخطبه سپکول د خطبه یعنی مطلب تا لنډه کول خطبه چې وی دا په مقدار د یو صورت د طوال مفصل نه. فروع تتعلق بصلاه الجمعه ان يوسف فروعي مسائل د صلاه الجمعه متعلق دي. ان يجب السعي وترك البيع بالاذان الاول سعي واجب ده او بيع پر قودل دا ضروری دي په اولنی اذان سره یعنی کله اولنی اذان شي کله چې زوال ته مشي او اولنی اذان شي نو دا اولنی زوال دا ټیم نه بعد بیا بيع پر قودل یعنی اغستل خرڅول پر قودل دکانونه بندول او جمعه ته لپاره تیاری کول دا ضروری دي. اذا خرج الامام للخطبه کله چې امام راوته د خطبه لپاره د خپل کور نه راغی یا دغه نه راغی یا د خطبه لپاره کېناستو نو فلا تجوز صلاه ولا كلام نه بیا مونږ جایز دی او نه خبرې جایز دي. وس امام چې دا په پښتو باندې تقریر کوو نو ته بیا بهر د امام نه پاتنه دا سنت کول شي او چې امام خطبه ته کېناستلو بیا نو بیا باندې خبرې کوي او نو بیا مونږ کوي فلا يرد سلاما نو سلام هم نه واپس کوي ولا يشمت عاطسا او دا پرنجه کا چاو کو نو اعلی جواب هم نه ور کوي حتى يفرغ من الصلاه د مانځه تدې پوری د مانځه نه فارغ شي. يكره للخطيب ان يطول الخطبه دا خطیب د پاره دا مکروه دي چې دا خطبه ډیره زیاته وګړي یعنی خطبه بس مخکې منغوي کنه چې دونه به وګړي چې څومره لګتیوالي مفصل صورت ته او دا غي نه زیات وګدول جن نه دا صحیح نه دي. يكره للخطيب ان يطول الخطبه مکروه دي د خطیب د پاره چې دا خطبه وګړي یعنی ډیره وګړه خطبه وایي. بل ويكره للخطيب ان يترك شيئا من سنن الخطبه و خطیب د لپاره مکروه دي چې با د خطبه د سنتونو نه اوسس ولې دي لکه د خطبه په سنتونو کې موږ دا وایو چې په ولاړه باندې کولو د بیا د سینه په پاکي عورت به پټوي الحمدلله به کوي ثنا به کوي او درود شریف به کوي د دوه خطبه په منځ کې بکېني نو په دې سنتونو کې یو سنت پر قودل دا د خطیب د لپاره مکروه دي. يكره الاكل والشرب والعبث والالتفات للذي حضر الخطبه او مکروه دي خوراک کول د خطبه په منځ کې د خوراک کې چنګم به خوري یا بل څه کې او شرب یا په اسکاک کې ولا عبث یا به فائدې کار به کې بل والالتفات للذي حضر الخطبه او هغه کستا چې کوم خطبه ته حاضر شوی راغی ته قتل یو ته قتل بل ته قتل دا هم نه کوي. لا يسلم الخطيب على القوم اذا قام على المنبر وکله چې امام کله چې خطیب د خطبه لپاره په منبر باندې ودرېږي نو خلکو ته سلام نه کوي السلام علیکم ورحمت الله ها لاول چې تراغه لاول راغی کنه جمعه ترانه نه وته او خپل بیان شروع کو باغ ټیم کې سلام کو جو خیر ده کو د سينو چې د اذان شو دا نه بعد د غل پاسي خطبه لپاره و چې السلام علیکم ورحمت الله دا سلام بنه کوي. لا يسلم الخطيب على القوم خطيب بسلام نه کوي په قوم باندې کله چې دی ودرېږي په منبر باندې. الذي أدرك الجمعة في التشهد أو في سجود السهو فقد أدرك الجمعة وأتم ركعتين. ويه کم کس په راغې مانځل راغې او چې دی راغې امام په اخرانه قاعده کو امام په اخرانه قاعده کې لاندې کو یا امام سیده ساوا کوله د سیده ساوي نه بعد امام لاندې کو نو تر جمعې نماز و مونږ له بہت برکات کوي سلو رکعت باندې کوي او کو چې چانه جمعې مونږ وشو نو دې بیا برکات نه را کړی بلکې سلو برکات دی پوه شو دې باندې ماسپخین برکات دی. الذي ادرك الجمعه في التشهد کس وی مونږ امام وی مونږ د جمعه په تشهود کې
او فی سجود سهو یا بسجده سهو کوي نو فقد ادرک الجمعه د ومن د جمعه واتم رکعتين دو رکعات به پوره کوي یکره للمعذور والمسجون او مکروه دي د معذور لپاره معذور هغه کس چې هغه باندې جمعه مونږ نشته لري اول مسجون او هغه کس چې هغه قید کړی شوی ايصلي الظهر يوم الجمعه چې له ماسپخینی منځو کې د جمعې په ورځ باندې به جماعت په جماعت سره په مصر کې په خار کې مطلب دا کنه چې بچا باندې جمعې منځ لازم نه لري لکه معذور دی یا قیدی دی نو په دغه ورځ باندې بعد د جمعې په ورځ باندې با د ماسپخینی منځ په جماعت سره په خار کې باندې کوي په خار کې نه جدا جدا منځونه مکه پوه شوي کبوس کیلو فکرې کې ځان مونږ کوو جو بیا ځان امامتي کول شي او چې په خار کې باندې د جمعې د منځ په د جمعې په ورځ باندې با د جمعې د منځ په ځای باندې با د ماسپخینی منځ جماعت پنه کوي پوه شوي یا به جمعې منځل دي اگر جمعې منځ نه کوي نو بیا به ماسپخینی منځ کوي خدای نه په کور کې کوي आवाज به جماعت پنه کوي پوه شو به باندې ها نه نه په خار کې نشي کولای دی بیا دغه بکې